مونږ روجې ورکول علي هم ورکول مشال صاحب راغی او هغې کې ما ذکر وکړو مشال ما راغوښتی نن دیلو چې ما یې مشال صاحب سره ټلیفون نه نی ځان هم لږه خولې وباسه نو هغه خپله ما یو انټرویو کړی وه تاسو ته پته وي په هغه ویرانۍ کې اوسېده خلکو ته مې یو اپیل هم کړو خو بدمرغي وه خو مشال صاحب ډېر حساس انسان دی هغه دغه خبره نه کوي خو چې حقیقت درته ویم چې یو ټکه چې کوم دی نو تعاون ونه کړ او تعاون اپیل ما کړی ما تعاون اپیل کړو تعاون ډېر زیات ضرورت و چې هغه شاته مې کمره ښودلې وه خو مشال فیاض مشال زموږ یو ډېر ستر شاعر ادیب یو مشهور آرجې دلبر ریډیو کې ورسره زموږ 14 کاله وشو او ښه ټیک ټاک خو بس بیا پالي وخت د هغې نه پس چې کوم دی نو لږ دغه شو خو مشال صاحب دغه نن مې رو مې کړولې لږ وخت ماښامي ته هم پاتې دی الله دې د ستاسو فاونډیشن ستاسو سره چې څونه کارکنان دي کا کیمرمین نه واخله د تاسو دغه ټول د سټاپه پورې چې څوک په دې کې هلې ځلې کوي ټول دې الله دې وتوانوي نور دې ورته توفیق ورکړي الله دې نور هم شتمن کړي ځکه چې د بېوسو خلکو د بېکسو خلکو د دې دغه وسمنو خلکو ته سترګې وي که روجه راغلی ده که کوجه راغلی که اختر راغلی که شوقدر راغلی دی خو لیکن غریبي تاسو ته پته چې مهنګایي هم ډېره زیاته بیا چې په سړي بیماري هم راشي نو دا نور هم پریشاني بیا نور هم سیوا شي خو به هر حال تاسو ته پته چې زمونږ ډېر خلک سره زما داسې خلک شته دی چې خودداره دي چاته ویلی شي نه ویم نه که نه دلته لوکې به مړه شي خو چاته وایي نه نو مطلب دی چې دا ستاسو غوندې د بیدار مغز خلکو کار دی چې هغه لټوي هغه ملغلرې ګورئ هغه هیرو کې ګورئ او هغه را پیدا کوي او هغې له هغه خپل امداد په خپل دغه باندې صحیح لاسونو ته رسوي نو زه تاسو ته مطلب دی چې خراج پیش کوم او هغه خلکو ته وایم چې راشئ تاسو الب خان شیرپو چې تاسو فیاض مشال څونه پیژنئ او په فیاض مشال څومره باور لرئ نو ګورم دونه باور په الب خان شیرپو ولرئ ځکه چې فیاض مشال الب خان شیرپو د 14 کالو راسې پیژني د الب خان شیرپو په اوبو کې وڅکه په ډوډۍ کې وخوړو هر څه نه خبر دی نو داسې هېڅ خبره نشته دی ځکه چې که چېرې د ده نه څه خو د ده نه به هغه خلک لاس والي چې کم د فاونډیشن سره امداد کوي او چې د فاونډیشن سره څوک امداد کوي هغوی لاس والي نو دی به د هغه بېکسو بېوسو یتیمانو کونډو رونډو غریبانانو لاس والي نو بس خبره به ختمه شي نو دغه مقصد دی چې دا شي ختم شي مړه چې سم کار نشي کولی چې د ترقیاتي کار نشي کولی د خوشحالۍ کار نشي کولی د سوکالۍ کار نشي کولی مطلب دا چې چاته د رصد کار نشي کولی نو داسې بېشکني او دغه خو مه کوئ یاره داسې دغه خو مه کوئ د چا خپې خو مه وښیئ پښتانه یې که نه مغه شی یې که نه پښتون یو دغه وي چې یاره خدای پاکه مال هم مه راکړې خو زما د دې رور عزیز نه یم والي نو داسې مه کوئ د خدای او د دې جوړې خاطرو کې دا مطلب د الب خان شیرپو کار کوي لګیا دی او په خپل محنت روان دی په خپل دغه روان دی په خپل ایماندارۍ روان دی ویې ټپوئ په شی وټپوئ ودرېږئ او پسې مضبوط یې کړئ بس زما هم دغه خبرې وي ډېره مننه ډېره زیاته مننه کتونکو ما مشال صاحب له تکلیف ورکړی دی زما دغه یو مجبوري ده یو مې کمزوري ده چې زه په ویډیو باندې کار کوم نو مشال صاحب راته ما ورته به ته به راشي ته یې وړې مشال صاحب نو صرف زما کتونکو ته پته ولګي نو هغه بالکل دا څه خبره ده زه به درشم او ورسره چې کوم دی داسې دې نه مخکې صدیق الله حاجي صاحب زمونږ اخبار والا دی هغه 2 کونډې دي خوا کې ورسره په دغه کې نو ما ورته حاجي صاحب څوک رولېږه ناکس یې رولېږم په دې پروګرام کې هغه هم تاسو د دې نه پس چې کوم دی نو کتې شي نو دا راشه دغه دا مشال صاحب سره چې کوم دی باخر وباسه دا نن به د خمزه مور چې کومه ده هغه مورکې ته وایم چې دغه اوړه دغه غوړي او دغه یو پیکټ چاڼه چې کومه ده دا 2 کسو ته ځي ړم غواړي چې ډېر څه ورله ورکو او دا چې سمي ستاسو د وړاندې انشاءالله سلسله مخ په وړاندې بوځو بنم